Assalamu alaikum viewers. Once again, this is Ihsanullah Siddiqui. مونږه پروجیکټ شروع کړو د زمونږه فولډر د ATS په نوم باندې دا پدې کې ما دوه فایلونه جوړ کړو، یو د index.html او یو د style.css. زه دا فایل رن کوم چې مونږ څونه کار کړو. مونږ د دې پور راغلی دا نیویګیشن دا لوګو چې دا مونږه جوړ کړی و. زه اوس یو نیو بار جوړوم دلته کې لکه څنګه چې ما تاسو په بل پروجیکټ کې خولیو. نو زه ټول ناول راځم کوم چې ما دا CSS style.css فایل اغسته دی. په لاس لیکچر کې مونږ بوټ سټریپ چې دی هغه انکلود کړو، تاسو ته به پته وي او میبي آی هوپ چې تاسو به ښه پریکټس کړئ په دې باندې. اوس راځم CSS ته او لږ سټایل ورکوم، کوم چې ما نه بار اغسته دی په دې باډي کې دی لږ سټایل ورکوم. نو دلته راځم او زه دلته لیکم چې نه بار د ټول ناول خو زه دا غواړم چې دا زما سره د بیک ګراوند چې دی د بیک ګراوند کلر چې دی دا ګرین وي. نو زه دلته کې ورکوم چې بیک ګراوند ګرین. پیج ریفرش کوم نو زما سره دا کلر چې دی هغه راغی، لیکن دا کلر زما خوښ نه دی. نو د دې لپاره به تاسو زه راځم خپل یو پروجیکټ کولاوم. زما پروجیکټ چې دی هغه دا پروجیکټ دی، دا پروجیکټ دی. زه دا کلر غواړم چې دا، او زه بلن په دې نن لیکچر کې زه داسې جوړول غواړم. دا کوم چې تاسو دا په ټاپ باندې یو بار ښکاري، کوم چې په دې ځای باندې دی او سکرول اپ او سکرول ډاون کیږي نه، دا بار به زه جوړوم. د دې بیک ګراوند چې دی دا کوډ زه دلته کې کاپی کوم. دا زما سره کلر پیکر دی. کلر پیکر دا کاری چې زه کله دا آن کما او بیا کوم ځای ته کرسر وړم چې هغه څنګه کلر یې هغه کلر چې دی هغه هیګز کوډ دا کاپی کوي. دلته ما سمپل لیفت کلیک کو، دلته ما سره راغی چې کلر کوډ چې دا کاپی شوی دی. زه دلته کې راځم خپل style.css ته او د دې گرین په ځای باندې دا پیسټ کوم، فایل سیو کوم او ریفریش دی پیج. تاسو لیدل چې بیک ګراوند کلر چې دی هغه چینج شو. اوس راځم او دلته کې زما سره په دې نیو بار کې مالا دلته کې هغه آیکنز پکار دي. زه اول هغه آیکن راولم او بیا وروسته د دې نور سټایل چې دی هغه کوم. د دې لپاره زه index.html فایل ته راځم او کوم چې دا نیو بار ډیو ما اغسته دی په دې کې دنده زما سره کنټینر دی. دې کنټینر کې دنده زه یو ډیو اخلم او هغې له زه نیم ورکوم نوټیفیکیشنز. دا له ما یو کلاس ورکو. کوم چې زه کلاس نیم اخلم همدا زما سره زه خپل د طرف نه اخلم. دا تاسو اني نیم چې د هغه دی له ورکولی شئ، کوم چې مینینګفول چې تاسو بیا پته لګي چې دا د څه دپاره ما اخیستی دی. بعضې کلاسز نیمز چې دی هغه د بوټ سټریپ نه دي. نو کوم چې د بوټ سټریپ کلاس زه به هغه تاسو ته منشن کوم، تاسو به هغه ځان سره یاد ساتئ. لکه دلته کې په دې کې زما سره دا نیو بار چې دا د بوټ سټریپ کلاس دی او دا کنټینر چې دا هم زما سره د بوټ سټریپ کلاس دی. بقایا دا دوه کلاسونه چې دا ما خپل ځان نه اخیستي، دا نور نیمز هم تاسو د دې په ځای باندې اخیستی شئ. په دې کې زه دنده اوس اخلم یو UL unordered list. دا unordered list چې دا به زه زما سره چېرته کې انیشل زه دا جوړوم، نو زه به دا اول UL واخلم، بیا به زه LI په LI کې دنده او بیا زه A ټیګ واخلم او دلته کې بیا زه ډمي لینک ورکم هیش او دلته کې به زه بیا هغه آیکن دپاره کوډ ورکم. لیکن دا طریقه چې دا ښه پریکټس نه دی. مونږه د دې کورس په اوله کې یو پلګین ایډ کړی سبلایم ټیکسټ ایډیټر ته، هغې ته ویلی کېږي ایمیټ. ایمیټ زموږ سره دلته کې ډېره هیلپ کوي. هغه هیلپ څنګه کوي؟ لکه زه اوس شارټ غونته کوډ لیکم UL بیا ګریټر دین ساین. د ګریټر دین ساین مطلب به دا وي چې به د UL کې دنده زما سره څه دي، نو زه چې دنده به کې LI واخله. اوس دې LI کې به دنده زما سره یو ویلیو وي، هغه ویلیو به صحیح. نو هغه ویلیو چې کله مونږ ورکو د هغې لپاره به زه واخلم کرلی بریسز او بیا چې کومه ویلیو زه اخلم فار ایگزامپل زم چې په هر یو LI کې دنده دي هوم وي، یعنی په ټول LIs کې دي هوم 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 لیکلی شوي.
او سونه ال آیز دي نو زه به ملټیپلای کوم په هغه نمبر کې لکه فار ایگزامپل زما 2 پکار دي زه به 2 ولیکم که زما دا 6 پکار دي زه به 6 ولیکم که زما دا 5 پکار دي زه به 5 ولیکم دا غوښنه وروسته بیا زه ټیب پریس کوم ډیر په اسانه باندې زما سره ان ordered list جوړ شي په هغه کې د زما سره ال آی نه مطلب دی list item او په هغه list item کې به زما سره هوم راشي لیکن زه خو دې سینه غواړم زه یم چې په دې کې د دند زما سره د هوم په ځای باندې یو انکر ټیګ وي هغه انکر ټیګ کې زما سره لینک چې د هغه یو ډمی ټیکسټ وي او دا دې سوی زما سره نو زه راځم دلته کې ګورم چې مالا سو پکار دي 1 2 3 4 مالا سلور پکار دي نو زه دا 5 چې دی د دې په ځای باندې 4 لیکم ټیپ پریس کوم زما سره ټول کوډینګ چې دا په اسانه راځي تاسو لیدل ایمیج چې دا سونه فائدمن سیز دی کدا اوس ما جوړولې نو یو ټیګ چې ما غسته ال آی او پای کې د بیا ا ټیګ ډیر ټایم چې دا به ویسټ کېدو نو په ایمیج باندې ما ډیر په اسانه باندې دا چې لیست چې دا ما جوړ کو اوس دا لیست چې دا د لګزه سیو کوم او راځم خپل پیج چې دا ریفریش کوم څه چینجز راځي یس زما سره لیست چې دا راغی خو چونکه لیست چې دا خالی دی پای کې سشته دی نه د دې وجې نه صرف ډاټس راغلل دا ډینوټ کوي چې دا د لیست آیټم 1 دی دا لیست آیټم 2 دی دا 3 دی او دا 4 دی چونکه ما ال آی هم 4 راغستی نو د لیک زما سره ډاټس چې دا هم 4 راغلي دي وزه دا غواړم چې په دې کې زما سره دنده سویلی وي نو زه مې چې دا دی زما سره فار ایگزامپل هوم په دویم کې دي زما سره دلته کې about us په دریم کې دي زما سره یې contact us په څلورم کې دي زما سره یې log out پیج ما سیو کو ریفریش دلته زما سره ټول ټیکس چې هغه راغله تاسو لیدل وس زه خو دلته دا نه غواړم چې زما سره دا هومي about استی contact استی او log out دي زه دلته غواړم چې زما سره د سی آیکنز راشي لکه څنګه چې دا دي د دې آیکنز تر اوسل لپاره با زه دا ډیزاین لري کوم چې ما کریټ کړی دي او زه راځم یو فایل چې دی هغه اډ کوم خپل پروجیکټ ته هغه څنګه اډ کوم د دې لپاره لکه څنګه چې موږ بوت سټریپ چې هغه په خپل پروجیکټ کې انکلود کوو نو دغه شانته موږ د دې لپاره څه فایلز انکلود کوو هغه ته ویل کېږي فونټ اوسم تاسو بدل کې سرچ کوئ په خپل براوزر کې چې fontawesome.com انټر پریس کړئ دا به تاسو ته یو سایت کولاو کی ټایم باخلی نت سلو دی څنګه چې موږ بوت سټریپ د لپاره فایل ډاونلوډ کو او دا غي فایل چې هغه موږ په خپل پروجیکټ کې انکلود کړل د لینک په ذریعہ باندې د قشانته موږ فونټ اوسم چې دا غم اډ کو فونټ اوسم خود ټول ناول زتا سو د کار خیمه فونټ اوسم کې سي زموږ سره آیکنز دا لګی تاسو تور کړی دی فونټ اوسم ویب سټ چې کولا شو پای کې د لګی زما سره آیکن دی په دې آیکن باندې کلیک کوم نو دا به تاسو ډیر شي آیکنز راوخلی नेट کار نه کوي داري تاسو آیکنز راوستل مختلف آیکنز دي تاسو په دې کې ځان لا چوز کولای شئ په خپل پروجیکټ چې هغه انکلود کولای شئ تاسو به دې زینه دې دا نیم چې دا به کاپی کوئ او خپل کوډ ته وړئ الته کې به پیسټ کوئ نو هغه آیکن چې دا غبر راځي لکه زه دا آیکن انکلود کول غواړم نو دا به زه دې زینه کاپی کوم کنټرول سی او الته به پیسټ کوم لیکن دا غینه مخکې به تاسو سی چل وکئ دلته کې براشي او لاندې براشي سوري یار نه start using free په دې باندې کلیک کړئ دا تاسو آنلاین هم یوز کولای شئ آفلاین هم آنلاین د یوز کول لپاره به تاسو د دې دا سی ډي ان چې دا دیزنه ټول لینک چې دا به کاپی کړئ او خپل پروجیکټ ته براشي کوډینګ ته او کوم دا هډ پورشن چې دی په دې کې به د بوت سټریپ نه
لاندې او د سټایل شیټ نه لپاسه دلته کې به پیسټ کړئ او دا به سیو کړئ. نو آنلاین چې کله تاسو کار کوئ او دا تاسو فایلونه لوډ ایگزیکیوټ کیږي نو دا چې دا به د نت نه لوډ کیږي او تاسو آیکنز چې تاسو کوم ورکړي دی هغه به راځي. لیکن موږ خو آنلاین کار نه کوو، آفلاین کار کوو. د آفلاین د یوز کولو لپاره به تاسو راشئ او دې پیج ته چې کله راشئ نو دا ډاونلوډ بټن ده، په دې باندې به کلیک کړئ. فونټ اوسم فري فار دی ویب په دې باندې به کلیک کړئ. دا فایل چې دی دا به ډاونلوډ شي. دا به ټایم اخلي نو د دې لپاره زه دا ویډیو چې دی دا لږ سټاپ کوم. جی ویورز نو دا فایل چې ډاونلوډ شوی دی دې باندې زه کلیک کوم، شو ان فولډر باندې کلیک کوم. دا فایل چې دی ډاونلوډ شو دا زه دې ځای نه کټ کوم او راځم ډیسکټاپ ته دلته کې پیسټ کوم. رائټ کلیک او ایکسټریکټ هیر باندې کلیک کا. دا به تاسو دې فایل چې دا ایکسټریکټ کی. یاد ساتئ چې تاسو سره به وینرار یي. دا ایکسټریکشن چې کیږي د لپاره یو سافټویر یوز کیږي هغه ته ویل کیږي وینرار. تاسو به وینرار انسټال کړئ نو دا به دلته کې ایکسټریکټ شي. دا هم خو پوره ټایم اخلي نو زه دا ویډیو چې دی بیا سټاپ کوم لږه. جی ویورز نو زمونږ فایل چې دا ایکسټریکټ شوی دی زه به دا فولډر کولاو کوم. دلته زما سره ډېر شی فولډر دي لیکن زه په دې کې زما صرف 3 فولډرې پکار دي. یو زما دا سی اس اس والا فولډر پکار دی، یو مې دا جی اس والا پکار دی، یو مې دا ویب فونټس پکار دي. دا به زه دې ځای نه کاپي کوم او لړ بشم خپل فولډر ته کوم ځای کې چې زما پروجیکټ پروت دی. په ډي کې پروت دی، په ډي کې ما ATS په نوم باندې سیو کړی. دلته کې به زه دا پیسټ کوم. دا زما سره 3 فولډرې راغلي. اوس زه زما خپل پروجیکټ ته دلته کې ما دا فولډرې ایډ کړی نو زما سره به په ورک سپیس کې دا په ټیکسټ ایډیټر کې چې زما کوم فولډر دی هغې ته هم الریډي راغلي دي. CSS JS اینډ ویب فونټ راغلي دي. زه اوس دا فایل چې دی دا په خپل دې پروجیکټ کې انکلوډ کوم نو زه به دلته کې یو لینک ټیګ واخلم په هیډ کې. ښه دا خبره یاد ساتئ مست چې دا به مونږ په هیډ کې انکلوډ کوو. هایپر ریفرنس کې زه راځم چې ته لاړ شه CSS ته. په CSS کې دنده دا زما سره CSS فولډر دی. په CSS کې دنده زما سره all.css دی. all.css save the file and refresh the page. perfect څه ایرر نشته دی، مطلب دا دی زموږ فایل چې دی هغه انکلوډ شوی دی. اوس زه دلته کې راځم او آیکنز چې په دې فولډر کې زما سره آیکنز چې دی هغه زما په پروجیکټ کې انکلوډ شول. اوس زه دلته کې به د آیکن نیم ورکوم او هغه آیکن به دغلته راځي. لکه فار ایگزامپل زه یو آی ټیګ اخلم. آیکن د ورکولو لپاره به تاسو یو آی ټیګ اخلئ یا سپین ټیګ اخلئ. دواړه ټیګز کې چې تاسو هر یو ټیګ اخلئ نو کار به کوي. او دې له زه یو کلاس ورکوم. کلاس د فونټس د ایډ کولو لپاره زما سره کوډ دسی چې FA ولیکم، بیا سپیس، بیا FA، بیا هایپن او بیا چې کم آیکن یین د هغې نیم. لکه فار ایگزامپل د هوم دپاره یو آیکن یي داسې هوم شانته شکل یي. لکه زه دلته کې لیکم چې HOME هوم. save the file and refresh the page. yes it's working perfect. هوم هغه آیکن راغلی تاسو نه خاجي. زه اوس راځم اګین او دلته کې به زه اوس یو نیم ورکوم د فونټ اوسم د آیکن نیم به ورکوم او هغه به هلته کې راځي. لکه زه دلته کې اوس ورکوم چې سرچ. دا سرچ دپاره چې کوم ساین یي زما هغه پکار دی نو زه ورکوم سرچ. دلته کې به زما سره راشي سرچ. یس اوس په دې دویم کې زه چې زما سره پکار دی یو آی ټیګ واخله او دې له کلاس ورکه. کلاس FA او بل پس زما سره څه دا دی بل والا آیکن پکار دی. صحیح زه به دلته کې ورکوم BELL بل. ٹھیک ده. ریفریش دی پیج دا هم راغی. زه اوس دلته کې یو بل آی ټیګ اخلم او دې له زه کلاس ورکوم. دلته کې وایم چې FA
او دلته زما سره د چیټ لپاره یو آیکن پکار دی زه به دې ورکوم چې کمنټ چیټ آی تھنک نشته دی دا زه دا سرچ کوم لږ دلته کې کوم آیکن تاسو ته د هغې پته نه وي نیم یې دل نه درځي یا تاسو ته معلوم نه وي نو تاسو دلته راځئ او سمپلی په آیکن باندې کلیک کوئ او تاسو ته به دا پیج چې دی کولاویږي ورکینګ ویری سلو ښه جي دلته کې به تاسو راځئ دلته کې سرچ کوئ چې چیټ فار ایگزامپل ما د چیټ لپاره یو آیکن پکار دی دا به ډېر شي آیکنز راواخلي دا دې راواخیستل په دې کې به ځان له چوز کړمه نو زه په دې کې ګورم چې داسې پکار دی په دې کې یو آیکن پکار دی دا به ټیکي دا زه دې نه کاپي کوم او راځم په خپل کوډ کې په دې ځای کې اف ا هایپن نه بعد کې پیسټ کوم سیو دی فایل and refresh the page yes that's okay now یو بل آی ټیګ اخلم او دلته کې زه ورکوم کلاس دې پر لماله پکار دی د سیټینګ دپاره هغه کوم چې داسې ویل غونته کې هغه پکار دی د هغې لپاره زما سره نیم دی COG اوکې save the file and refresh the page yes دا زما سره آیکنز راغلل دا آیکنز چې د دې به زه سټایل وکړم او دا به برابر کړم زما سره زما نیو بار چې دی یا ټاپ بار چې دی هغه به جوړ شي او برابر به شي آی تھنک چې ویډیو لینت ډېر سیوا شوی دی دونه به پوره نیکسټ لیکچر کې میلاویږو الله حافظ